لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك. مونږ پر تندي سپینه کلمه تړلې، قسم مو کړی چې د ظلم د مخنیوي او د عدالت د راوستلو لپاره به تر وروستۍ سلګۍ سخته مقابله کوو. اسلامي عدالت به رامنځته کوو، اسلام به قایمو او ظلم به له منځه وړو. عرض حرم نبیوں کا وطن تمہارے خوف سے لرزے درود. زموږ اهداف لوړ او سپېڅلي دي، انګېزه او مرام مو سپېڅلی دی. د عصر د هر فرعون د هرې سختۍ په مقابل کې په لوړ سر ولاړ سے ہی تو کعبے کے سروں کسرا تمہاری جرأتوں سے القدس تکبیر سے هېڅ ویره نه لرو او تر هغې به دا سپېڅلې مبارزه مخته وړو تر څو د الله جل جلاله بندګان د هر فرعون له ظلم څخه خلاص او د اسلامي نظام په نیکمرغه سوري کې ورته د سوکاله ژوند زمینه برابره کړو. یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن جناب عمر کی للکار بننا ہے. صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے. تمہیں عثمانی سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے. تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے، سپاہ سالار بننا ہے. لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن